السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فار چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ په صحت با برابر یې. الله جل شانهم د دنیا او آخرت ټول خوشحالي نصیب کړه. ډېر عزتمند محترم مسلمانانو ورونو او خویندو، نن درته یوه نوې او خاص وظیفې سره حاضر یم. محترمو، دا نننۍ وظیفه د جمعې مبارکې د شپې یوه خاص او یوه ډېره عظیم الشان وظیفه ده، او محترمو دا ډیره کار آمد او ډیره تجرباتی وظیفه ده، مجرب وظیفه ده. محترمو، چې چا هم دا وظیفه کړې ده، نو الله جل شانه د هغه تمام ناممکنه حاجتونه الله جل شانه پوره کړي دي. مشکلاتو کې مشکلاتونه الله جل شانه هغه انسان ته چې چا دا وظیفه کړې ده، هغوی ته الله جل شانه نجات والعطا فرما کړی دی، یعنی نجات یې ورته نصیب کړی دی. او محترمو، په ژوند کې چې څه پریشانی ده یا څه مصائب دي او څه مشکلات دي، رب ذوالجلال د دغه پریشانی، د دغه تکالیف او د دغه مشکل نه الله جل شانه نجات عطا فرما کړی دی. لہذا محترمو، چې مونږ او تاسو ته هم په ژوند کې څه مسله وي یا څه مشکل وي یا څه پریشانی وي، د رزق حوالې سره وي، د نوکرۍ حوالې سره وي، د رشتې حوالې سره وي، نو چې مونږ او تاسو هم د جمعې مبارکې په شپه باندې دا خاص الخاص وظیفه، دا عظیم الشان او تجرباتی مجرب وظیفه په ژوند کې یو پیرا یوه شپه دا عمل وکړو، نو محترمو انشاءالله تعالی د دې وظیفې ډېر زیات حیران کن کمالات دي، ډېر زیات بدلون کمالات دي، ثمرات دي. محترمو، چې دا مونږ او تاسو دا وظیفه وکړو، نو مونږ او تاسو به په خپل ژوند کې مونږه بدلون محسوس کو، د دې برکات او کمالات په محسوس کو. به هر حال محترمو، وظیفه ډېره اسانه ده او طریقه کار هم آسان دی. د جمعې مبارکې په عظیم الشان شپه باندې ده. ترتیب او طریقه کار محترمو دا دی چې د ماسخوتن مانځه نه وروستو، یعنی د جمعې په شپه باندې د ماسخوتن مانځه نه وروستو به 2 رکعاته نفل وکړئ. عام صلات حاجت نفل کوئ، چې هر قسم نفل وي، او عام 2 رکعاته نفل به وکړئ. او بیا به محترمو چې کله د هغې نه فارغه شئ، نو بیا به 100 مرتبه یعنی یو تسبیح درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ. بهترین او افضل درود ابراهیمی دی. محترمو، که څوک دغه نشي ویلی، نو صلی الله علی النبی الامی وصلی الله علیه وسلم، دا مختصر درود شریف هم ویلی شي. محترم، بیا به 100 پیری یعنی یو تسبیح یعنی 100 مرتبه به استغفار و استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوب الیه 100 پیری دغه ویل. بیا به د هغې نه وروستو محترمو 28 نمبر سپاره کې سورت طلاق آیات نمبر 7 کې یو د هغه آیات مبارک څه حصه ده، هغه زه تاسو ته تلاوت کومه. هغه بیا تاسو صرف او صرف 11 مرتبه ووایئ. محترمو، هغه آیات عیسی مبارک ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله
لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. محترم دا آیات با دا آیات مبارکه سے حصہ دا به صرف او صرف 11 مرتبه یعنی یول سپیری وای. بیا به د حغین رستو محترمو 3 پیری درود شریف وای، درود ابراهیمی یا عام درود شریف، او بیا به الله جل شانه نه په یقین په توجه په دهان سره په ګړګړا کر زارې مینت او په جړا سره په دعاګانې وغواړي. الله جل شانه بستاسو تمام حاجتونه ناممکن حاجات پورا کوي. مسائل مشکلات مصیبتونه دا به الله جل شانه ختموي. محترم دا وظیفه د ثواب په نیت باندې په خپله هم وکړئ او د نورو خویندونو سره لازماً شیر کړئ او زمونږ د مولانا وظایف چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.